السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. مینوالو اختر را روان دی. نو اکثر اختر مونږ چې دی دا په کال کې دا دوه ځل کېږي، نو د ډېرو کسانو نه اکثر چې دی دا خبره یېري چې زه د اختر لمونځ کوم نو د هغې نیت به څنګه کوم او آیا د لمونځ طریقه څنګه ده چې څنګه به کوم. که ستاسو خیلي اکثر د ډېرو خلکو نه په دې کې چې دی کمزوري کېږي، سره پکې خطر شي، نو بیا یې ملګري هم پسې خاندي او دی چې دی یو خوا بل خوا ګوري چې څه طریقې سره وکړم. نو په دغه طریقې سره یو دا دی چې نیت دی. نو اصل کې نیت د زړه قصد او ارادې ته یو سړی مؤمن بندي نه راغی چې زه جومات ته ځم، عیدګاه ته ځم لمانځه دپاره، بس دا د زړه قصد او اراده دغه نیت دی. خو بیا هم د هغه توجه حاضرېدو دپاره او د زړه د اطمینان دپاره چې زما چې دی توجه چې دی مونځ طرف ته راشي، د هغې حاضرېدو دپاره، ځکه چې موږ اکثر دا نیت تړو سوچونه پکې بل ځای کې اکثر پکې د ماسپښین په ځای مازدیګر وایو، د 3 بجې پکې 4 وایو که نه. نو د دې نیت د حاضرېدو دپاره نیت چې دی هغه بیا پکار دی. بعضې کتابونو چې دی هغه لیکلي دي. نو دومره چې نیت د اختر داسې چې نیت کوم زه د خلاصه 2 رکعته واجب د لوی اختر لمونځ ادا کوم سره د واړو تکبیرونو یا د زاید تکبیرونو په دې حاضر وخت په دې حاضر امام پسې محمود کعبې شریف ولور که الله اکبر. ټیک شو، داسې ویلی شي. که دا څوک نشي ویلی نو صرف دومره ویلی شي نیت کوم په دې حاضر وخت په دې حاضر امام پسې الله اکبر غوږونو له به ګوتې ویسي. بیا طریقه دا ده چې کله امام دغه نیت وتړي نو د قرت شروع کېدو نه مخکې قرت چې نه شروع شوي صورت فاتحه نه شروع د هغې نه مخکې به 3 ځایي تکبیرونو امام به چې دی غوږونو له ګوتې وړي الله اکبر، او مقتدیان هم چې دی غوږونو له به ګوتې وړي الله اکبر، او لاسونه به ځوړند ساتي. ټیک شوه. بیا چې دی دا 3 تکبیرونه شي بیا به نیت وتړلی شي او د هغې وروسته به قرت چې دی وشي، بیا به رکوع او سجده یو رکعت به په دې طریقې سره وشي. دویم رکعت ته چې کله پاسي نو د دویم رکعت نه ته چې امام کله پاسي ورته ټول خلک ودرېږي نو امام به قرت شروع کړي، سورت فاتحه ووایي، سورت ووایي. د سورت نه پس چې کله قرت ختم شي د رکوع نه تلو نه مخکې به بیا هغه 3 ځایي تکبیرونه به بیا وایي. نو بیا به چې دی امام الله اکبر وایي، مقتدیان به غوږونو له به ګوتې وړي، لاسونه به ځوړند ساتي. ټیک شوه. په 4م تکبیر باندې به بیا الله اکبر او بیا به رکوع له ځي، بیا به چې دی دوباره نیت نه تړي. په دې طریقې سره بیا به چې دی د هغې نه پس سلام وګرځي. خو د سلام نه پس به بیا امام خطبه وایي. نو دغه خطبه اورېدل چې دا واجب دی، دې نه تګ نه دی. ډېر کسان اکثر په دې اخترو کې موږ وینو سلام وکړي نو ډېر کسان پکې روان شي، حالانکې دغه خطبه اورېدل واجب دي. دومره سړی انتظار وکړي، دا 2-3 منټه 4 منټه چې دی انتظار هم څه دومره مشکل نه دی. نو د دې خیال ساتل پکار دی چې د خطبې نه مخکې څوک لاړ، ځکه چې خطبه اورېدل واجب دی، نو چې واجب عمل دی